درود الشريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا. اللهم صل على زما عزتمندو مشرانو او گرانو رونو دوستان، تیرہ جمعہ کی میں ارتدا بیان کرو چې دا د محرم میاشت او د عاشورې دا د اسلام نه مخکې د خوشحاله او بختور میاشت را روانه دي او حضور پاک په دغه سلسله کې د روژې حکم کړی. د خلقو ذهن په پاکستان کې دا دی چې دا محرم د غم میاشت ده او دا د حضرت حسین د وجې نه ده. نه، دا غلط تصور ده. ریډوګان بند، سینماګانې بند، جامې بند، واده بند، دا اسلام کې نشته. نو دا د غم میاشت نه ده، نو د غم ورځې دا خو یو ډله ده چې هغې یې د غم ګڼي. نو ما ورته ویلي وو عاشورې ته ځکه عاشوره وایي چې د یولسو پیغمبرانو د واقعاتو ورسره تعلق دی. نو آدم علیه السلام خدای ته جنت ته بوتلی دی او بیا د خلافت دا لوی عهده یې ورکړې ده، وایي دا د عاشورې ورځ وه. نو په دې حیثیت خلافت ارضي انسان ته چې حواله شوې ده اتفاقا دغه ورځ وه. دویم د نوح علیه السلام واقعه به تاسو اورېدلې او قرآن شریف کې مستقل د صورت نوح په نوم صورت او په قرآن شریف کې په 43 آیاتونو کې د نوح علیه السلام تذکره ده. د هغه غلبیه واقعه د طوفان او د کشتۍ او د ودرېدو دا د عاشورې په ورځ شوې ده او هغه روژه نیولې ده. نو پیغمبر هماغه سنت باقي ساتلی دی. د غم ورځې نه دی او نه په اسلام کې د غم مناول شته. زمونږ د حکومتونه بې عقله دي. ټول قوم د لږې ډلې دپاره دروازې بندې کې، دکانونه بند کې، کار بند کې، روزګار بند کې. د امریکې او د روس جنگ را روان او فوجونه بودله. جنگ او فساد دا حکومت جوړی دا زناور ورته وایي ستاسو ښکلې روزي دي، ټیک ده، ستاسو مذهب دی، امام باړو کې کوئ، دا کوئ، چاته تکلیف ولې رسوئ. نو مسلمان ته تکلیف رسول یو سړی د پړي نه وتړی بیا ورته وایي ښځه وه، دا غلطي ده. نو نقصان اکثر په دې جرایمو کې حکومت په خپله پیدا کوي او بدنامه عالمان کوي، خو دوی د دین نه دی خبر. او صدر تقریر کوي چې عالمانو نه دا پکار دی چې دین داسې ښایي. هلکه زناوره تا په خپله دین ویلی دی، ته خو فوجي سړی. عالمانو ته د دین د ښودلو چل ښایي. کورس داسې پکار دی او نظام داسې پکار دی. لکه یو جټ سړی زمیندار چې ډاکټرانو ته ښایي چې میډیکل کورس داسې کوئ او کتابونه داسې نه په دې څه پوهېږي. وی داسې سبق مه ښیه چې خلک پرې خفه کېږي. موږ به خپل پیغمبر نه بیانو، په هغې خو عیسایان خفه کېږي. او موږ به دا نه وایو چې خاتم النبیین دی، په قادیانان پرې خفه کېږي. او موږ به د صحابه ښکلو بیان نه کوو، د عبرت دپاره موږ چا پسې روانو، په هغې به ځینې خلک خفه کېږي. نو د هغې خفګان خو په خپل ځای دی، موږ خو به خپل دین بیانوو. داسې مواد بیان کې، څه مواد بیان کې، دا د بې عقلو خبره ده. یو حاکم ته څه پته لګي د دین؟ تا دین ویلی دی. نو دا خلک دا ګورنر ته ما یو ځل وی دا څه شی دی؟ غم خو تاسو جوړوئ. مسلمانان عالمان هېچا د مذهب کې څوک دخل نه کوي، کوي دی خو یو لوی قوم د 2% دپاره ټول وتړی چې بس دوی به جړا کوي. نو جړا څه شی دی؟ هغې دپاره دکان بندول، روزګار بندول. دا خو نه عبادت دی او نه څه شی دی، نه پنج بنا د اسلام دی، نه پې سړی دغه ته رسي. دا پنجاب کې د اخري که نه
نو قبر نو هلته به جنتي دروازه لیکلي دا جنتي دروازه ده نو چې په دې ننوځې نو نیغ به جنت ته ځې یا زناورو د جنت په دروازې د وتل د قبر دا سړی جنت ته بوځي ته به مونځ کې او دس به کې عملونه به کې چا په دې قبرونو کې پاړه چنار ته ځې که نه نو قبرونه یې د شیعګانو جوړ کړي باب الحوائج چې څه غواړې بس غواړه هلکه غوښتل د خدای د طرف چا لیکلي ماه محرم سفر کې بعد اسلام زنده ہوتا ہے اسلام خو په حضور پاک راغلی په محرم خو نه دی محرم کې څه د اسلام چلو شو حضرت حسین نه قربان سم زمونږ سردار دی زمونږ سید دی شهید دی د جنتیانو سردار دی خو دغه قصه وشو چې یزید سره په مقابله کې شهید شو ملکی فتح کړی حکومت یې بدل کړ هغه مبارک شخصیات چې دا دین یې خود کړی او دنیا ته دوه حکومتونه ختم کړي او اسلام کې اسلام یې خور کړی دی شهیدان شوي دي نو خو نه په هغې ماتم کو نو مذهبي جلوس چې څوک وباسي دا د خرافاتو او د بدعاتو نه ډکي که په عرفات کې څوک کوي او که په عاشوره کې کوي دا بندول پکار دی دا هم قوم کې جګړه پیدا کی او هم بلا فایدې کار دی په عرفات کې جلوس وخت څه چلو شو د ټانګو جلوس د رکشو جلوس د دغه جلوس دا څه شی دی د پیغمبر یو سنت ادا کړي زه یو ځل سیرت جلسې ته تلم ضیاء الحق زمانه کې بیا مې توبه وکړه دومره خرچ د حضور پاک په ښکلې صفت کوي لکه سړی چې انور یادوي دا ښکلی انور دی او روښانه انور دی نو ستا په وینا خو هغه انور کې څه اضافه نه راځي که مونږ ډېر نعتونه ووایو د حضور پاک د هغه له خدای دومره لوی عزت ورکړی دی چې هغه په خپل صفت کې زمونږ د ګندو خولو ته محتاج نه دی د هغه په سنتو عملو کې د هغه قانون په ژوند کې راولی په ملک کې راولی ته صفت څه شو ته ډېر ښکلی او ته ډېر لوی او ته ډېر ښکلی او ته ډېر محبوب هزار شم او قربان شم خو نو د هغه په طرف مونځ به نه کوي دا عبس خبره ده دا د دین سره تعلق نه لري دا قوم نه چې خپل دین لږ شي نو په دې غیر ضروري خبرو پسې اړمي او د هغې نه فرض او واجب جوړ کړي نو خدای پاک د عاشورې ورځ دا غم نه دی رالیږلی دا غم چې دوی جوړ کړ حضرت نوح علیه السلام د دجلې او د فرات په منځ کې د عراق کې تیر شوی دجله او فرات یو دوه دریابونه دي دا راځي به بغداد کې یو ځای شوي دي به بصرې په دریاب خلیج فارس کې غورځېږي او په غاړه باندې د بس د خلیج فارس یو لوی ښار دی بصره د ارمینیا یو ملک دی په اوس آزاد دی د روس سره د ارمینیا د غرونه را نوح علیه السلام هلته خدای پیدا کړ د آدم علیه السلام نه 1000 کاله پس لسم پش کې د هغه نصیر د آدم علیه السلام زمانې اولاد نیکانو ټول مسلمانانو بیا پکې یو 15 ښه سړي راغلي نو شرک د پیرانو په لاس راځي او بدعت په قوم کې په خپل هغه خلک دي دا مریدان په شرک شروع کړي نو یو 15 نیکان سړي ود سوا یغوس یعوق او نصر دې نمونه دي سورة نوح کی ذکر دی وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونصر دی اندوانو که چی دا بوتان دی دا دا عام خلق مجسمینی دا دا غی پا عقیده که دا پاکان و بزرگان و دا مذهبی مشران دا غی دی دار کو جابودی بت خونو جوڑے دا سوکتے دا مہادیو دے دا سوکتے دا پاربتی دا سوکتے دا کرشن مہاراج دے دا سوکتے رامچندر جی دے دا سوکتے گوتم بدھ مجسمی دلتا یو بزرگ پاکی تیر شوی دے دا پیپل دلان دے بناستو مراقبہ کی دقشن دا غب بوتان جوڑ دے دوسم یو مندر پا جگڑا کی تلی مٹیری تا
د کوواټ نه مخکې. نو هغه هندوان راغلي دعوه یې کړه په مندر زمونږ دی کې فلانکي بزرګ دی او مونږ د مراقبې په شکل خښ کړی دی، بعضې بزرګان مونږ سوځو نه. نو د هغه زیارت ته راتلل غوښتل مسلمانانو پې قبضه کړی. مونږ دا مندر د دوی دی، راضي دی، خو مندر به لوی نه جوړی، نه به د هندوانو تبلیغ د دین کوي، ځکه فساد پیدا نه کوي. نور هر سړی چې څه کوي، دې ملک عیسایان شته، سیکان شته، یهودیان شته، هندوان شته، کوي د خپل عبادت. د شریعت دا حکم ده. محمد ابن قاسم دا ملک واش هندوانو ته وی بالکل چې سم مذهبي کوي، نه په چا جبر شته، نه د چا عبادت خانې روانه و، نه به کوي خپل مذهب. او سم د اسلام دا حکم دی که مسلمانان یو ملک فتح کی، د چا مندر به نه روانوي، د چا ګرجه به نه روانوي. وی دی نو هغوی دا مراقبې چې داسې که نه، دا د هندوانو عبادت دی، دې ته هغوی ګیان وایي. وی مونږ ته رڼا حاصله شوه. نو پیرانو ښه سړي وو پکې، پیران نو پیري اصطلاح رستو راغله. نو چې وفات شو هغه شاګردان او چې مجلس کې به خلک ناست، هغوی به ورپسې جړل. شیطان سرکوزي خو ګوري، د محبت په نوم دی خلک ګمراه کوي، په ښکلې لکه د آل رسول په محبت په نوم دا دروس کوي. نو راغی ورته وی د هغوی یادګارونه جوړ کړه، شکلونه یې جوړ کړه، مجسمې جوړول بند نو، هغه جوړې کړې او په حجرو کې کېدی. نو هغې ته به ګورئ نو مینه به هم سړېږي. نو مجسمې جوړې کړه، بوتان سلې کال بوت. نو هغې قوم عبادت نو کړی، هغوی به ناست و، هسه به یې سې کتل د مینې د وجه نه چې قوم بخاري شریف کې دا بیان دی. دا حضور پاک زوی وی عبدالله ابن عباس. نو چې هغه قوم مړ شو نو دې دویم قوم عبادت شروع، سوالونه یې ترې شروع کړه، زوی راکړه، لور راکړه، او سجدې کولې شروع کړه. نو عبادت هم دغې ته وایي چې ته یو کس نه بت نه هغه شی غواړې چې د خدای نه غوښتې کېږي، او هغه سره هغه معامله کوي چې خدای سره کېږي. نو دغې ته شرک وایي. زوی غوښتل، لور غوښتل، باران غوښتل، اولاد غوښتل، دا خو صرف د خدای صفت. او سجده کول، چاته رکوع کول، هندوان داسې عبادت کوي. دی بت ته داسې کړي جیرام جی، یا خدای ماله دا راکړه. د هندوانو سرکاري خدای 3 بوتان دي، د پیشوګانو سرونه دي، کې لفافې م لیدلي د هندوستان نه راځي. نو دا یو خدای دا کار کوي، بل خدای دا کار کوي، بل دا کار کوي. نو په لفافو، په قبالو، په سټامونو د 3 پیشوګانو سرونه، هغې ته دوی 3 ویدیا وایي، دی خدایانې. نو هغې عبادت شروع کړه د بوتانو. نو شرک پکې راغی د نیکانو د لاسه، هغې نه دی کړی. شیخ عبدالقادر جیلانی سے دی موریدانو د خدای درجې ته رسولی دی. هغه پخپله خو یو ښه سړی به و، نیک یو عالم دی. نو که پنجاب ته لاړی، دا زناور دا 11 شریف دی، او هر مانځه نه پس به وایي یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله، یا عبدالقادر سراکه د خدای دپاره، یا زناورو مردارو اوس هم خدای ته سجده ولګوله، او خدای ته مو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، خدا ستا بندگی کوو، تا نه به امداد غواړو. اوس د هغه یو بنده یادوې، ستا آواز اوري؟ نه. تا له خیر شر در کولی شي؟ نه. د هغه په لاس کې ستا څه دي؟ نه، دا پیران جاهلان او دا بې عقله بې. نو د مانځه نه پس به دا 11 کرته وایي، هلکه دا ولې وایي؟ نه، د بزرګانو احترام دی، عقیدت دی، محبت دی، دعا هغې ته وکړه، خدای د هغې درجې بلنده کړي. نور سوال خو به نه کوي. نو دې زناورو هغه بوتانو نه سوالونه شروع کړل او سجدې ورته شروع کړې. نو په شرک کې مبتلا شو.
نو چې شرک مبتلا شو خدای پاک نوح علیہ السلام ورته راولېږه. د نوح علیہ السلام خپل نوم دی عبدالغفار، خو نوح ورته ځکه وی چې جړل به ډېر د خدای د یاره. نوحه مونږه فارسی کې او عربی کې وایو که نوحه کونه نوحه ویر کولو ته. نو نوح علیہ السلام به جړل دی. نو تبلیغ یې شروع کړ قوم ته، خدای طرف ته یې بلنه چې دا څه کوه، کاڼي څه کولی شي. نو هغوی ورته څه قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لنا عليكم من فضل بل نظنكم كاذبين. پیغمبر ته خو زمونږ په شان سړی غریب تا پسې څوک روان دي؟ ترکاڼان ګلکاران دا غریب خلک، نه نواب در پسې شته نه جاګیردار در پسې شته. دا بې وقوفه خلک چې نه په سیاست پیږي او نه په خبرو پیږي. بادي الرأی اوس هم ډېر جاهلان د دین خلقو ته دغوی دا نه پیږي، په سیاست نه پیږي. نو ایمان راکب تباکل للذین هم راذلون، تا پسې دا خوشي تشي روان دي ملنګان فقیران با جوړ مولا او دیر مولا. بادي الرأی چې نور په خبرو نه پیږي، سرسری خبرې اوري او دوکه کیږي په چې دا جنت ته دا دوزخ. قسم د پاکستان کې داسې لیډران دي چې هغوی وایي دا جنت او دوزخ د مولیانو خبرې دي. ودرېږه خبر بشي د مولیانو خبرو نه به خبر دی پورې ټوخي کوي. تاسو غریبانان مسلمانان یو زما په دې لیډرانو یقین نه راځي، ځکه د خدای دین پورې سړی خان دي. حدودو ته وحشي نظام وای او جنت او دوزخ ته خیالي خبرې وای، دا د مولیانو خبرې. ایمان خدا کلک یقین نوم دی، د ډنګاډول خبر نوم نه دی. ایمان هغه یقین ته وای که د ټول جهان خلک درته داسې ووایي چې داسې نه ده، نو ستا په فرق نه راځي. یو بجلی ده سړی نیسي غټ تار ده، ټول خلک درته وایي لاس وروړه خیر دی، ستا په هغې په دغه اور ګرم دی درته څوک وایي اور یخ دی دا لاس پکې ورننه باسه، نو سته د چا په وینا نه کې. که د ټول پېښور خلک درته ووایي ایمان د ډنګاډول خبرو نوم نه دی، د کلک یقین چې دا زمون پیغمبر ویلی دی، دا زمون خدای ویلی دی. که د جهان ټوله دنیا ما ته ووایي نو زما په هغه یقین کې فرق نه راځي. دغه یقین ته ایمان وایي، شکی خبرو ته نه وایي ښه، او نه ډنګاډول ته. نو هغوی وایي تا پسې څوک روان دي؟ بادي الرأی، دا په خبرو نه پیږي، هسې دوکه کېږي جنت دی او دوزخ دی. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تاسو زمونږ نه په څه کې ښه یې؟ که ته پیغمبر وې باغ به دی و، څه جایداد به دی و، داسې به وې، نوکران به در سره مخکې پیغمبران همیشه غریبو طبقو کې راځي، نسبن اوچتې خو وي غریبانان. ته خو زمونږ په شان انسان یې، تا پسې روان دا ناپوهه خلک دي او ستاسو څه زیاتې دی تاسو. هغه به زه ټیک ته ستاسو په شان انسان، خدای ما ته وحی را لېږلی. که دنیا کې ملایکې اوسېدې خو پیغمبران به مرته ملایکې راتلې. دنیا کې انسانان اوسېږي نو د هدایت دپاره مرته انسان خدای را لېږي. که ملایکه وي هغې او دسمات یې نه کوي، تقاضا نه کوي. او امتی ورته وی صاحب زه او دسماتې څنګه حکم څه حکم دی؟ هغه ورته وی دسماتې څه ته خوراک څنګه وکړم؟ هغه به خوراک څه ته وایي؟ نه د هدایت دپاره د انسانانو خدای انسانان نه لېږلی دی، غریبانان. الا انهم یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. ټول ضرورت به پوره کو، بازار ته بتل، کاروبار به، ښځه به وي، لوریانې به وي، زامن به.
دغه پیغمبران څخه جدا شي نه وي. دا خلک وایي باندې جاهلان نور دی. نو نور څه مطلب دی؟ که نور د خدای د طرفه رڼا د هدایت نو واقع د زمونږ د پیغمبر نه لوی رڼا د هدایت راغلې نه ده. او که نور مطلب دی چې انسان نو بشر نو اسې رڼا وه، نو دا دروغ وایي. پیغمبران ټول انسانان او واده کوي، اولاد راوړي، بچي راوړي، غم قادي پې راځي، تکلیف پې راځي. نو دوی به دې ته کتل چې دا خو زمونږ په شان غریب سړی دی، غریبې جامې اغوستې دي، دا به څنګه پیغمبر وي؟ نو هغوی به وایي چې بشر دی نو پیغمبر کېدی نه شي. او زمونږ جاهلان وایي چې بشر دی نو انسان کېدی، پیغمبر دی نو انسان کېدی نه شي. نه، پیغمبر هم دی، انسان هم دی، پیغمبر هم دی، بشر هم دی. او د هدایت یو لوی رڼا ده چې خدای مخلوق ته رالیږلې ده. نو چې څوک وي انسان نو دا جاهلان دي، لکه کافرو چې به وایي ته خو انسان یې نو پیغمبر څنګه؟ نه، انسان هم دی، پیغمبر هم دی، بشر هم دی، پیغمبر هم. ویې زه ټیک ده، انا بشر مثلکم، ستاسو په شان انسان یم، خدای ما ته دا عزت را لېږلی دی چې ما ته خیر. نوح علیه السلام خدای وی فلبث فیهم الف سنة الا 50 عاما، 50 کم زر کال تبلیغ وکړ. څومره لوی عمر خدای ورکړی او څومره خواري کړې ده، خو هدایت د خدای لاس کې دی. د ټوله موده کې عالمان وایي څوک یو عمره تعداد یادوي، څوک بل عمره، آخري اتیا کسان یادوي چې اتیاو پورې مسلمانان شو، 40 سړي او 40 ښځې په 50 کم زر کاله کې. د به ورته نصیحت کوي، هغوی به پرې راباندې کوي دا خوشي سړی واقع دا ملک دا څوک دی. نو دومره به و چې را پرې به وته، په مخ به یې وینې راغلی، هغوی به ترې لاړه چې په خود به شو، ځان به یې وڅنډه، بیا به ورته لاړه. یا د خدای بندګانو، زه خو تاسو نه پیسې نه غواړم، تاسو نه مزدوري نه غواړم، تاسو نه بادشي نه غواړم، تاسو نه عهده نه غواړم، د خدای لار درته ښیم چې ده. بیا به یې پرې راباندې پیغمبرانو له خدای ډېره لویه حوصله ورکړه. کنه سړی خپل زوی ته یو 2 ځله نصیحت وکړي، 3 ځلې زړه نه غواړي، نو پردو سړی به څه کوي؟ زه خپل کار به کوي. نو بار بار وال ټکور، په مخ به یې وینې رالې او مخ به وینې به یې وچولې. خدای ورته وحی راولېږه، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. دا چې چا ایمان نه وړی دی، بس ته قمره مسلمانان دي، نور ایمان نه راوړي. بیا خدای ته وایي چې ښه دا سپېره دي، خو دا خو چې جم دي، خو د دې نسل به سپېري، دا ختم کړي. رب لا تذر الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. خدای دا کافر یوم پرېمه دی، او که دوی پاتې شي خو د دوی نه به هم دغه خراب خلک پیدا. خدای پاک وی ډېره ښه وی زه عذاب راولم، خو ته یو کشتۍ جوړه کړه، زه پرې د اوبو عذاب راولم. دوی وی خدای کشتۍ څه ته وایي؟ نه کشتۍ لیدلې وه نه چل ورته. خدای پاک ورته وی زه به درته چل وښیم. واصنع الفلک باعیننا وحیم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم قوم مغرقون. کشتۍ جوړول شروع کړه، پوچ ځمکه. نو دا تفسیر کې وایي 300 لاسه اوږده وه او 50 لاسه پلنه او 13 لاسه اوچته، د یو بحري وړوکي جزم را وه، 3 چته وه او دومره لویه کشتۍ وه. او بعض مفسرین وایي د نوې رڼا لکه د برطانیې او د امریکې په دې سمندر کې منځ کې چې کمی ګرځي زر دغومره.
نو خدای وای ويصنع الفلك وكلما مر عليه قوم من ملأ من قومه سخروا منهم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم. دبا کشته جوړوله خلق براتل ټوکې به کولې دی مولا صاحب ته ګوره پوهچه ځمکه کشته ټوکې به ورپورې کول. نو دبا ورته د دې انجام به ووینئ چې څوک به بچ کړي. وی دا څه جوړی؟ وی دا د خلاصېدو کشته نه هغې به خندل. نو بعضې د وعظ کتابونو کې وایي چې خلقو داسې شروع کړه چې اودس ماتې پکې شروع کشته والا ټوله د اودس ماتې ډکه کړه. د خدای عجیبه شانې په قوم پم راغی خارخ په دې سرمنو مخ نوکونه باندې به ځان ګرو. نو یو ورځ یو سړی اوس اودس ماتې ته ناست دی د کشتۍ په غاړه اودس ماتې کوم کړس چې پرېوت او یې خپې وښویده چې پرېوت اودس ماتې کې چې راووته بدن یې خوش پم تلا هغې وی خدا خو عجیبه خبره ده ما موته بیا دې موته دا خو کیمیا ده. خلق براتلل هغه اودس ماتې به یې ځان پورې لړل ځکه سړی چې تنګ شي هغه هر څه کوي. د خارش هېڅ علاج نو راتلل به یې اودس ماتې به یې په ځان مږه هغه کشتۍ ټول اودس ماتې په ځان ولړ حتی کې چې خلاص شي اوبه به یې پرې مږلې او اوبه به یې راغښتلې او بیا به یې په ځان مږلې خدای به جوړو کشتۍ په هغوی پاکه کړه. چې وخت راغی خدای پاک ورته ویلو تنور نه به اوبه روزي دا به ستا علامه ا تنور اوس هم ځای شته په عراق کې هلته یو لوی جومات جوړ دی. حتی اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وعلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل. خدای وایي چې د تنور نه دې اوبه ولیدلې کشتۍ ته ځان له سوا تو مسلمانان ځان سره وخېږه او حیواناتو ته آواز وکړه تا ته به ټول لا جمع شي نر او زنانه ته لاس کوه کشتۍ ته یې خېږه. د زناورو د ګیدړانو د سارو دا حیوانات رامنډه کړي کشتۍ ته نو ده به چې لاس کوه یو به نارینه راته یو به زنانه باقي به پرېوتل ختمېدل. من کل زوجین اثنین د هر حیوان نه جوړه جوړه ځان سره اوچته کړه. باران پې شروع شو څلوېښت ورځې باران او لاندې د ځمکې نه اوبه شروع شو او اوچې لمدې ټولې په اوبو کې ډک 15 ګزه اوبه ودرېدې په ځمکه. قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین یا بچې مونږ سره راځه کافرانو سره ملګری کېږه د هغې ملګری. قال ساوي الى جبل یعصمني من الماء زه به یو غر ته وخېږم ما به د اوبو نه بچ کړي. هغه ورته وایي قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم فحال بینهما الموج فکان من المغرقین. وی نن ګورې د خلاصېدو درک نشته د خدای پاک نه څوک نشي خلاصولی. چپې راغلې او بس هغه هم پکې ډوب شو. خدای وایي وهي تجري بهم فی موج کالجبال دا کشتۍ روانه ده په داسې چپو کې لکه د غرونو چپې. نوح علیه السلام زوی ته د هغه نسب فایده ونه کړه او نه نوح علیه السلام بچ کولی شي. پیغمبر اولاد که د هغه په طریقه روانې خو ډېر ښه ده د سرګونونه دي نسب چاته فایده نشي رسولی چې دین پکې نه او نه پیغمبر بچ کولی شي ځکه نوح علیه السلام هغه لوی شخصیت دی چې د خدای د بیان مطابق 50 کم زر کاله تبلیغ کړی خو زوی بچ کولی نشي.
او نه د خدای پنځ دا غزوی قدر دی اگر چې د پیغمبر زوی دی چې عمل یې حرام دی کافر. لسمه درجه چې دا کشته توقت او په اوبو به کشته ګرځېده چاپه کشته راتله عراق کې یو صوبه ده موصل ورته وایي اول ته یو غر دی جودي پاغه په لسمه د محرم د عاشورې پر ورځ ودرېده. نوح علیه السلام خوشحاله او د هغې ورځې د روژې حکم یې وکړ خپل قوم ته چې د خدای په دې نعمت کې تاسو شکر ادا کړئ او روژه ونیسئ. هغه زمونږ امت کې راغله نو دا خو د نجات ورځ شوه، د خوشحالۍ ورځ شوه، د پیغمبرانو یادګیرنې ورځ ده. نو نوح علیه السلام 6 میاشتې په کشتۍ کې تېرې کړې، بیا خدای حکم وکړ اسمان ته یحسن وقیل یا ارض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. خدای اسمان ته ودرېږه او ځمکې ته یو براکه د خدای غ فیصله پوره شوه، نوم نشان د کافر پاتې نه شو بغیر د هغه خلقو نه. وجعلنا ذریتهم وهم الباقین وانجیناه واصحاب السفینة. خدای وایي هغه له مې نجات ورکړ کشتۍ کې چې ورسره څوک باقي ټول قوم مې تباه کړ. دا چې څومره انسانان وینې دا د آدم علیه السلام نه پس د نوح علیه السلام اولاد. نو کشتۍ دا د عاشورې پر ورځ ودرېدلې وه او روژه هغه پیغمبر خپل دغه تقو چې د خدای په دې نعمت کې تاسو شکر ادا کړئ.